موږ به د پاکستان ډېره رښتونې کیسه له دروغجنې دوه قومي نظریې څخه ونیسئ، بیا تر اوسه پورې خپلو بچیانو ته وښیو. موږ به خپلو بچیانو ته د پاکستان له وجود سره په هغه اولني کال کې د بابړي واقعه خپلو پښتنو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د باچا خان د یو درس کلنی د جیل کیسه په هغه شکل کې خپلو بچیانو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه و خپلو نسلونو ته د نړېدلي وزیرستان او د سوځېدلي افغانستان په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د عوامي نېشنل پارټۍ د 1400 شهیدانو کارکنانو په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د شهید بلور د کورنۍ د شهادتونو په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د ملي شهید د ډېر مغرور او باتور شهید د عثمان کاکړ د ماتې ککرۍ او د شهادت په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د ملي شهید ارمان لوڼي د شهادت په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د وزیرستان د خړ کمر د شهیدانو د شهادت په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د ملي شهید ګیلمن د شهادت په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د APS د سکول د ماشومانو شهیدانو د کوټي د بار د وکیلانو د قتل عام په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د عبید الله قاسي په تړلو لاسونو کې د زنځیرونو په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د اسد چکزي د شهادت په شکل کې، موږ به د پاکستان کیسه په سپینه ورځ باندې د خالقداد بابر د شهادت په شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه د ارنایي او د کولې سزل سوي لاریاني او سزل سوي کولا په دې شکل کې خپلو نسلونو ته وښیو. موږ به د پاکستان کیسه خپلو نسلونو ته د بغاوت په شکل کې وښیو. موږ به د پاکستان کیسه خپلو نسلونو ته له پاکستان څخه د ازادۍ په شکل کې وښیو. او موږ به دا کیسه ډېره په جار باندې، ډېره په همت باندې او ډېره په ملي او جمهوري او په اجتماعي طریقه باندې خپلو نسلونو ته وښیو.